बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मगा 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो पर 2.3 की मंगा दो क्वेश्चन कड़े हुए और द्रेम नंबर क्वेश्चन जंग सर दिसी दे कि वही जंग सर थर्ड नंबर की क्वेश्चन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of the square of the root of x square मनपी 5 kx plus k 6k square is equal to 0 as equal to 13 sum of the square of the root د دې equation چې کوم roots راځي دا غي roots چې کوم square والو او به جمع کو دا غي راځي جمع کو 13 ته راځي نو موږ ته خلاول پته نشته چې د دې roots په صحیح نو موږ چې let یو په دې کې زموږ سره a په څه شو here په دې کې زموږ سره a زموږ سره شو 1 او b په زموږ سره شو -5k او c په شو زموږ سره 6k square ها اوس موږ ته پته ده چې د دې روټس موږ ته معلوم لري خو موږ چې let alpha and beta be the roots of given equation فرض کړه دی given equation یو روټ الفا دی او بل سره بیٹا دی نو چې یو روټ الفا شو او بل روټ بیٹا شو نو زموږ سره سم اف د روټ په سره چې دا دواړه چې موږ جمع کړو هغې ته موږ څه وایو سم اف د روټ نو الفا پلس بیټا قیمت په زموږ سره راشي ماینس بی ډیوایډ بای اے او د بی په ځای سره -5 دی 5k دی او د اے په ځای 1 نو زموږ سره د الفا پلس بیټا قیمت راغی منفي پلس 5k راغی دا زموږ سره سم اف د روټ راغی دی له به ایکویشن نمبر 1 ورکو بیا د قسم کې زموږ سره پروډکټ اف د روټ چې کوم دی د دواړو موږ ضرب ورکو پروډکټ اف د روټ الفا انټو بیټا از ایکوال ټو سی ډیوایډ بای اے د سی په ځای قیمت ته 6k سکویر او د اے په ځای 1 دی نو الفا انټو بیټا قیمت راغی زموږ سره 6k سکویر دی له به موږ ورکو ایکویشن نمبر 2 اوس خبرداره چې موږ ته کوم کنډیشن په سوال کې راکړی دی چې سم اف د سکویر اف د روټ sum of the square of the root کوم د دې روټس سکویر والو به جمع کو نو د یو روټ سره الفا مونږ اغسته بل بیٹا اغسته کوم دوانه جمع کو نو الفا سکویر پلس بیٹا سکویر از ایکوال ټو 13 دله ورکو ایکویشن نمبر 2 دا زموږ سره according to the condition کوم کنډیشن چې کوم ته په کوېسچن کې ګیون دی چې sum of the square of the root is equal to 13 اوس تاسو ځان سره یاد ساتئ چې موږ سره په میتھس کې دا فارموله شته چې a پلس b هول سکویر is equal to a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab دا فارموله زموږ سره شته نو که په دې کې موږ د دې قیمت معلومو نو څه به راشي a پلس b هول سکویر دا 2ab به دې خوا راشي منفي 2ab is equal to a سکویر پلس b سکویر یعنی د a سکویر پلس b سکویر قیمت زموږ سره a پلس b هول سکویر منفي 2ab نو که موږ دا په دې باندې اپلای کړو دا سره راغی a سکویر او دا b سکویر دا به زموږ سره برابر شي د الفا پلس بیټا هول سکویر ماینس 2 الفا بیټا از ایکوال ټو 13 a سکویر پلس b سکویر د څه برابر دی a پلس b هول سکویر ماینس 2ab نو دلته زموږ سره الفا سکویر پلس بیټا سکویر به د څه برابر شي الفا پلس بیٹا هول سکویر منفي 2ab په ځای باندې 2 الفا بیٹا اوس تاسو وګورئ د الفا پلس بیٹا یعنی سم اف د روټ د دې قیمت زموږ سره 5k دی د سم اف د روټ قیمت سره 5k دی په دې کې موږ پټ کو 5k او د بره په سره سکویر دی بیا 2 ضرب الفا بیٹا د الفا بیٹا قیمت ته 6k سکویر نو دې په ځای به قیمت پټ کو 6 k square is equal to 13 اوس د 5 چې سکویر والو څه به راشي 25k سکویر به راشي او 2 چکی 12k سکویر به راشي is equal to 13 اوس د 25 نه چې 12 منفي کړو څه به راشي 13k سکویر به راشي is equal to 13 اوس دواړه سایډ به په 13 باندې ډیوایډ کو 13k سکویر از ایکوال ټو 13 دام په 13 ډیوایډ کړو دام په 13 ډیوایډ کړو دا دواړه به کینسل شي د k سکویر قیمت په زموږ سره راشي 1 اوس په د دواړو سایډ سکویر روټ والو نو چې موږ دیم سکویر روټ والو نو د k قیمت په راشي پلس آر ماینس 1
زموږ سره د کې قیمت معلوم شو چې پلس آر ماینس 1 زموږ سره د کې قیمت راغی. کوېسچن نمبر 4 زموږ سره دی x سکویر منفي 5x پلس k از ایکول ټو 0. په دې کې د k قیمت معلوم کړئ. فایند د ویلیو اف k اف روټ اف x سکویر منفي 5x پلس k از ایکول ټو 0 as differ by unity. د دې چې کوم روټس راځي دوه روټس د دې دواړو په منځ کې ډیفرنس سره 1 دی. یعنې د دواړو په منځ کې دوه روټس چې کوم دي د دواړو منځ کې فرق سره 1 دی. په دې کې زموږ سره a څه شو 1 شو b پکې زموږ سره ماینس 5 شو c پکې k شو. موږ چې لیټ الفا and بیټا دا زموږ سره شو بیټا be the roots of given equation. فرض کړئ د given equation روټ یو الفا راغی بل بیټا راغی. نو چې یو روټ الفا راغی بل بیټا راغی نو سم اف د روټ په څه برابر شي دواړه به جمع کو. سم اف د روټ از ایکول ټو ماینس بی ډیوایډ بای ا. نو د بی په ځای سره ماینس 5 ډیوایډ بای 1. نو الفا پلس بیټا قیمت سره راغی پلس 5 منفي منفي پلس 5. دې له ورکو اکویشن نمبر فرست. بیا پروډکټ اف د روټ دواړو له موږ ضرب ورکو نو هغې نه څه راځي سی ډیوایډ بای ا. د سی قیمت ته k او د a قیمت ته 1. نو الفا پلس بیټا قیمت سره راغی k راغی. یعنې پروډکټ اف د روټ زموږ سره راغی k. اوس موږ ته پته ده چې د دې دواړو په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی اکارډنګ ټو د کنډیشن ګیون ان د کوېسچن. په سوال کې چې کوم موږ ته کنډیشن راکړی دی اکارډنګ ټو د کنډیشن ګیون ان د کوېسچن. په کوېسچن کې چې موږ ته کومه کنډیشن راکړی شوی دی وایي د دې دواړو د روټ په منځ کې ډیفرنس دواړو منځ کې ډیفرنس الفا منفي بیټا از ایکول ټو 1. دې منځ کې ډیفرنس دی 1. دې له به ورکو اکویشن نمبر 3. دې له به ورکو اکویشن 1 دا 2 شو. اوس موږ د k قیمت اله معلومولی شو چې موږ ته د الفا او د بیټا قیمت را معلوم شي. او د الفا او د بیټا قیمت موږ د اکویشن 1 نه او د 3 نه معلومولی شو. څنګه معلومولی شو؟ equation first ہے alpha plus beta is equal to 5 او equation third ہے alpha منفی beta is equal to 1. کدا دوانه equation موږ جمع کو alpha plus beta جمع کو نو beta به ختم شي ته به alpha قیمت را معلوم شي. نو سم وکړو adding equation 1 and equation 3 سب راشي alpha منفی beta is equal to 1 او alpha plus beta is equal to 5. چې دواړه جمع کو نو بیټا او بیټا به کینسل شي. نو سم راشي 2 الفا از ایکول ټو 6. اوس دام په 2 باندې ډیوایډ کا او دام په 2 ډیوایډ کړئ نو دا الفا از ایکول ټو 3. د الفا قیمت راغی 3. اوس د الفا دا قیمت پر حوالو په اکویشن 1 کې یا په اکویشن 3 کې به پوټ کو. که فرض کوم کې په اکویشن 1 کې پوټ کو اکویشن 1 سره الفا پلس بیټا از ایکول ټو 5 راغله. د الفا قیمت راغی 3 او د بیټا قیمت پکې معلوم شي نو 3 اخوا شفت کړئ نو بیټا از ایکول ټو 5 منفي 3. د بیټا قیمت سره راغی 2. د بیټا قیمت هم معلوم شو او د الفا قیمت هم معلوم شو. زموږ سره اکویشن سیکنډ سره اکویشن سیکنډ دی چې الفا and to beta is equal to k. د الفا قیمت موږ معلوم کو 3 دی او د بیټا قیمت هم معلوم کو 2. نو 2 3 are 6. نو د k قیمت راغی 6. دا زموږ سره راغی آنسر راغلی دی. کوېسچن نمبر 5 زموږ سره دی x سکویر منفي 5x پلس k پلس 2 از ایکول ټو 0. وی فایند د ویلیو اف k if the root of this equation is differ by 3. د دې اکویشن چې کوم روټس راځي او روټس په منځ کې ډیفرنس دی 3. نو زموږ سره په دې کې د a قیمت سره د a قیمت زموږ سره راځي په دې کې a is equal to 1, b is equal to minus 9 او c is equal to k plus 2. د x سکویر کویفیشنټ ته موږ a وایو هغه 1 دی. د x کویفیشنټ ته موږ څه وایو b وایو هغه منفي 9 دی او کانسټنټ ته موږ څه وایو c. نو c زموږ سره دی k plus 2. اوس موږ ته پته ده چې سم اف د روټ د څه برابري او پروډکټ اف د روټ د څه برابري. نو موږ چې لیټ الفا and beta be the roots of given equation. د دې given equation روټ څه شو یو الفا شو او بل بیټا شو. نو چې زموږ سره روټ الفا بیټا راغی نو بیا به زموږ سره سم اف د روټ سره راځي. نو سم اف د روټ زموږ سره یعنی الفا پلس
बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए द बी पर ज़ेद मनफी 9 और द ए पर ज़ेद 1 यानी सम ऑफ द रूट जंग से बराबर शो द मनफी प्लस 9 बराशी जिला और कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हम पता रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जंग से बराबरी नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जंग से बराबरी सी डिवाइड बाई ए नो प्रोडक्ट सी और बी अल्फा और बीटा ज़रा बरकू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए द सी कीमत जंग सरे के प्लस 2 और द ए पर कीमत 1 नो अल्फा इंटू बीटा कीमत जंग सरे के प्लस 2 दिल बोर को इक्वेशन नंबर सेकंड द अल्फा और द बीटा कीमत मुंग तरा मालूम शो नुंग द के कीमत मालूम होले शो वो से मुंग शर्त दारा करे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग to the condition given and the question पर क्वेश्चन की मुंतदा कंडीशन राकड़े शदीद वाणु चिकम रूट्स थी दागी रूट डिफरेंस 3 दे ये मुंगा अल्फा और द बीटा डिफरेंस कवारुन आगे ना जवाब राजी 3 दिल बोर मुंगा इक्वेशन नंबर 3 उस गोरी मुंगा चिदा अल्फा द बीटा कीमत मालूम को मुंगा के कीमत मालूम होला शू और द अल्फा और द बीटा कीमत चमुंग मालूम हो तो आगा मुंगा द इक्वेशन आओ थर्ड इक्वेशन 1 और थर्ड का मुंगा साल को नुमती द अल्फा और द बीटा कीमत मालूम होला शू संग बे साल को कदाद वाणा जमा को नुमती द अल्फा कीमत मालूम होला शू तो सबो को एडिंग इक्वेशन 1 and equation 3 equation 1 और 3 बार जमा को equation 1 सरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9 और equation 3 दे अल्फा मनफी बीटा इज इक्वल टू 3 मुझे द्वारा जमा शी नो दा द्वारा बा कैंसिल शी और दिना वाला राशि 2 अल्फा इज इक्वल टू 12 उस दाम पर 2 डिवाइड के दाम पर 2 डिवाइड के नो अल्फा 2 2 खत्म शी नो अल्फा कीमत पर राशि 6 अल्फा कीमत मालूम शो द अल्फा द कीमत रावाली आप इक्वेशन 1 के पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड इक्वेशन 1 जंग सरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9 अल्फा कीमत रहा 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 9 6 पर आता तशरीफ शी सब राशि 9 मनफी 6 नो बीटा कीमत पर राशि 3 द बीटा कीमत जंग सरा गए 3 रह गए और द अल्फा कीमत जंग सरा 6 रह गए वो सकार हो गई ची द अल्फा और द बीटा द कीमत पुट के पे इक्वेशन और 2 की पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड इक्वेशन सेकंड सरे इक्वेशन सेकंड जंग सर दे ची अल्फा and to beta is equal to k plus 2 the alpha कीमत रहा 6 और the beta कीमत रहा 3 is equal to k plus 2 जिन्हें बस राशि 18 और k plus 2 द 2 बदिए खरा वाला नो 18 मनफी 2 is equal to k द 18 नो 2 मन पे किन सब राशि 16 द k कीमत जंग सरा 16 दा जंग सरा दी आंसर रहा